Pakistan Environmental Protection Agency Methods for the Conservation of Nature Class 10th Biology Chapter 7 Man and His Environment Lecture 9 और द आखिरी लेक्चर दी पदे चैप्टर के पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी د पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी جوړه شوې ده په 1997 کې او د دې چې کوم دی نو دا د پنشن دی یو دا چې دا د ماحول د پالوشن نه بچ کول غواړي ساينټیفیک طریقې سره دویم دی چې کوم دی نو مختلف قسم ته د انوایرنمنت ضرورت واضح کول غواړي دا غیر نشاندهي کول غواړي او دا انفارمیشن ورکي او رهنمایي ورکي د انوایرنمنټل ماحولیاتي سيزونو باره کې خلکو ته او دا چې کوم قدرتی طور باندې آفات راځي یا حادثات راځي دا غینه خلک بچ کی او دا چې کوم فارمیشن دی او ورکینګ دی د نان ګورنمنت ارګنایزیشن د کمیونټي د پاره چې هغه پالوشن چې کوم دی نو د انوایرنمنت نه ختم کی او یو انوایرنمنت ډیولپ کی یعنی یو د ګورنمنت ادارې نه بلکې نان ګورنمنت ادارې پکې هم شامل دي کنزرویشن اف نیچر نیچر چې کوم دی نو محفوظ کول مطلب دا چې د نیچرل کوم ظاهر دي هغه محفوظ کول دي نو د نیچرل ظاهرو کې راځي یو خوا اوبه شوې هوا شوه لایټ شو ورسره چې کوم دی نو ډیفرنٹ دا څومره تمام جاندار دي دې ته نیچرل ظاهر ویل کېږي نو نیچرل ظاهر بچ کول دې ته ویل کېږي کنزرویشن اف نیچر انوایرنمنټل کنزرویشن چې کوم دی نو موږ سره د دې ځمکه باندې چې کوم جاندار دي او بیجان دي چې دا انسان په یو بهترین طریقې سره استعمال کی د دې نسل لپاره او د روان نسلونو لپاره چې کوم ضرورت دی هغه هم پوره کی امپورټنس اف کنزرویشن د کنزرویشن چې کوم اهمیت ته نو هغه موږ سره سیواکۍ پیداوار د بوټو ورسره سیواکۍ پیداوار د ځناورو د دې لپاره چې د انسان کوم سیوا آبادی جوړېدو والا چې د هغې ضرورت پوره کړي نو راستره د انسان آبادی سیوا کیږي نو چې څومره آبادی سیوا کیږي نو دومره زیات پلانټ پکار دي او دومره زیات انیملز پکار دي چې د انسان د ضرورت لپاره تمام څومره میټیریل دي چې هغه پوره شي نو د هغې لپاره د دغه بیلنس ساتلو لپاره دا چې کومه کنزرویشن پروسس دی نو د هغې دا مین ابجیکټیوز دي یا مقاصد دي لومبی دا چې دا محفوظ کوي بوټي او ځناور کوم سپیشیز دي دویم دا چې کوم نیچر کنزرویشن پروسس دی نو دې کې چې کوم ایکسټنشن پروسس د پلانټس او انیملز کېدو والا دي نو هغه بچ کوي ایکسټنشن مطلب دا ناپید چې څنګه ډایناسور نن سبا دنیا په مخ باندې نشته نو اوس هم داسې انیملز دي یا پلانټس دي چې هغه د دنیا د مخ نه ختمېدو والا دي نو د کنزرویشن اف نیچر په ذریعې سره هغه بوټي او هغه ځناور محفوظ کیږي بل دا چې یو سټیبل ایکوسیستم پرووایډ کی د ځناور لپاره او د بوټو لپاره چې پای کې د تمام بایوکیمیکل سایکلز پکې کمپلیټ کیږي یعنی چې کوم تمام میټیریل هغه د انوایرنمنت ناراضي جاندار ته او د جاندار نه واپس کې انوایرنمنت ته ځي نو چې هغه موږ سره یو بیلنس طریقې سره وي بل دا مینیمایز کوي پالوشن چې موږ سره ګلوبل وارمنګ کم شي نو ګلوبل وارمنګ موږ سره د مختلف قسم ته ګیسز د وجې نه په اټماسفیر کې سیوا کېدو په وجه باندې کیږي چې پای کې کاربن ډای اکساید دی نو د پالوشن د کمېدو په وجه باندې د کاربن ډای اکساید لیول به کم شي په اټماسفیر کې نو موږ سره ګلوبل وارمنګ هم کم شي ورسره چې کم دی نو ایسیډ رین نو کله چې ډیره موده پس په یو داسې علاقه کې باران کیږي چې هغه فیکټریز وي نو د فیکټریز نه چې کم کاربن ډای اکساید او NO2 الوتي وي نو هغه د وریځو والا H2O سره میلو شي او H2SO4 او HNO3 جوړ کی نو د هغې په وجه باندې موږ سره کوم لومبی باران کیږي د ډیره موده پس نو هغې ته یې کیږي ایسیډ رین نو ایسیډ رین بلډینګ یې خرابوي سنگ مرمر یې خرابوي د ګاډو رنګ خرابوي په انسان باندې خارخ شو او دا شانته په تمام انیمل باندې خارخ وغیرہ لګي نو دین علاوه دا چې کوم موږ سره د میرین لایف ته د هغه سورس اف فود چې کوم دی یو بهترین طریقې سره استعمال شي فورست چې کوم دی نو هغه د کنزرو شي په نیچرل کنزرویشن په ذریعه سره چې یعنی زیاتره فورست چې د فایبر د لپاره یا د ټیکسټایل لپاره یا د آیل ربر د لپاره ووډ د لپاره کټ نشي بلکې د یو خاص مقدار سره استعمال شي
او د دې په ذریعه سره چې کوم ټوریزم انډستری دا نو هغه خو مو سیوا شوه. د انټرټینمنټ لپاره چې کوم انډستری استعمالیږي چې هغه ترانسپورت پرووایډ کوي او ټریولینګ پرووایډ کوي خلکو ته، نو هغې ته ټوریزم انډستری ویل کېږي. نو هغه ورسره بهترین شو د نیچرل کنزرویشن سره. بل امپلایمنٹ پیپل د خلکو چې کوم دی نو زیاتر خلکو ته پکې نوکرۍ هم میلو شو. میتھډز فار دی کنزرویشن آف نیچر، لومبی چې کوم میتھډ دی نو هغې ته ویل کېږي ریډیوس. ریډیوس مطلب دا چې مونږ کم نه کم ویسٹ پارټیکل یا ویسٹ میټیریل د ریسورسز جوړ کو. نو چې کوم پروډکټس هغه مونږ استعمالو چې د هغې کم نه کم ویسٹ پیدا شي. یعنی چې کوم د کور جوړ شوی بیگ دی یو تیلی ده چې په هغې کې مونږ سبزي راوړو په نسبت د پلاستیک بیگ. نو چې پلاستیک بیگ کې سبزي راوړې نو هغه مونږ سره یو ټایم باندې یوز کېږي یو پیره، او چې هینډ میډ بیگز وي یعنی د کپړې تیلی ده نو هغه بار بار استعمالیدی شي. دا شانتې د میل لیږلو دپاره یعنی ډاک لیږلو لپاره چې مونږ الکترانیک میل جیمیل وغیره یا ایمیل استعمالو په نسبت دا چې مونږ هغه خط والا طریقه استعمالو چې خط چې کوم دی نو لفافه کې واچو او بیا یې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته لیږو. او چې کله د لایټ یا د پکی یا د نور څه مختلف قسم الکتریسيټي والا کم انسټرومنټ دی ضرورت ني نو چې هغه مونږ اپ کوو. او بل چې د ترانسپورت په تور باندې مونږ زیاتره کوشش کوو چې مونږ په خپو باندې ګرځو او یا د سایکل په ذریعه سره ګرځو په نسبت د ګاډي. نو دې پروسس ته چې هغې کې مونږ یو ویسٹ پارټیکل کم پیدا کېدو والا طریقه استعمال کو په نسبت هغه طریقه چې کې ویسٹ پارټیکل زیات پیدا کیږي دې ته ریډیوس وایي. دویم چې کوم دی نو ریوز. اوس دا ریوز هغه طریقه ده چې کوم مونږ سره یو پروډکټ دی او هغه استعمال شي نو هغه مونږ ختمو نه بلکې هغه بار بار استعمالو نو دې ته ویل کېږي ریوز. نو په هغې کې الومینیم فویل هم کیدی شي یا پلاستیک بیگ هم کیدی شي. نو چې مونږ یو تیلی یو پیره استعمال کو د والا پلاستیک والا نو چې هغه مونږ بار بار استعمال کو په نسبت دا چې نوې تیلی استعمالو. دا شانتې اولډ میګزین استعمال کو، اولډ نیوز پیپر استعمال کو، یا مونږ چې کوم دی نو ریچارجبل بیټرۍ استعمال کو په نسبت د سنګل یوز بیټریز. دا عام چې کوم سیلونه دي په بیټرو کې استعمالیږي د دې په ځای باندې مونږ داسې بیټرۍ واخلو چې په هغه مونږ بار بار ریچارج کولی شو. یا مونږ چې روټۍ وغیره خورو نو چې هغه مونږ په ری یوزیبل پلیټ کې استعمالو. یعنی دا عام چې کوم الومینیم والا پلیټ دي یا دا نور مختلف قسم د پلیټ دي چې دا استعمال کو په نسبت د ډسپوزیبل پلیټ. ځکه ډسپوزیبل پلیټ چې یو ځل استعمال شي هغه بیا خلک وغورځي او ویسټ شي. نو ری یوزیبل پلیټ استعمال پکار دي د خوراک دپاره. دا شانتې ریسایکل، دا چې څومره مونږ سره ویسټ میټیریل دی هغه مونږ سره د هغې واپسۍ کې ریسایکل کیدی شي. یعنی مونږ دا چې کوم پیپر دي د دې هم ریسایکلینګ کیږي. دا شانتې دا پلاستیک دی د دې هم ریسایکل کیږي. ګلاس او میټل او الکترانکس یا الومینیم چې کوم تمام سامان دي دا واپسۍ کې ریسایکل کیدی شي او د دې نه یو نیو پروډکټ جوړیدی شي. کی پوینټس. پاپولیشن چې کوم دی دا مونږ سره ګروپ اف انډیویجوالز دی چې هغه تعلق ساتي د سیم سپیشیز سره او په سیم ایریا کې په سیم ټایم باندې اوسیږي. او ګروپ اف انډیویجوال چې ډیفرنٹ پاپولیشن سره تعلق ساتي نو هغې ته بیا کمیونټي ویل کېږي. او موږ سره چې کوم ایکو سیسټم دی نو دا یو نیچرل ایریا ده چې په هغې کې لیوینګ ارګنزم د انوایرمنټ سره انټریکشن لري د خپل مختلف قسم د فنکشن دپاره. ایگزیسټنګ اف دی لیوینګ ورډ چې کوم دی دا موږ سره انحصار ساتي په فلو اف انرژي باندې او دویم په فلو اف میټیریل په ایکو سیسټم باندې. چې تر کومه پورې په ایکو سیسټم کې انرژي او میټیریل فلو کیږي نو ترې پورې دا ایکو سیسټم به موجود وي. او چې کله دی کې انرژي او میټیریل فلو بند شي نو ایکو سیسټم به ختم شي. په میوچولیزم دا هغه پروسس دی چې په هغې کې دواړه پارټنرز ته پیدا حاصلیږي. او کمنسلیزم هغه پروسس دی چې په هغې کې یو پارټنر ته پیدا حاصلیږي او بل پارټنر ته نه پیدایي او نه پکې نقصان وي. د لیوینګ ارګنزم چې کوم پلیسمنټ دی ځای دی د هغه نه ګیر چاپېر څومره څیزونه موجود دي دې ټول ته ویل کېږي نون ایز ا انوایرمنټ. یعنی د اوسېدو ځای او ورسره ګیر چاپېر څومره میټیریل دی ټول ته په شریکه باندې انوایرمنټ ویل کېږي. ایکوسیسټم چې کوم دی نو دا موږ سره په دوه میجر کمپوننټ باندې مشتمل دی. یو نان لیوینګ پارټ دی هغې ته ابایوټیک وایي او دویم لیوینګ پارټ دی هغې ته ویل کېږي بایوټیک. نو په ابایوټیک کې لکه نور شو، ټمپریچر شو، واټر شو، ایئر شو. او په بایوټیک کې چې کوم دی نو هغه پروډیوسر په تور باندې پلانټ شو او کنزیومر کې بیا موږ سره دا اینیمل شو، هاربیور شو، کارنیور شو، اومنیور شو. ابایوټیک کمپوننټ چې کوم دی نو موږ سره د ټمپریچر، واټر، اټماسفیر، فایر، سایل وغیرہ
او بایوټیک کمپوننت کې کوم دي موږ سره پروډوسر کنزیومر او ډیکمپوزرز. بل سن چې کوم دي دا موږ سره تمام ایکوسیستم ته انرژي پرووایډ کوي. فود چین چې کوم دي دا موږ سره پروسس اف ایټینګ دی اینڈ بینګ ایټن، یعنی فود چین کې یو دغه دا هاربیور دی نو هغه پلانټ اخري، نو هغه هاربیور په خپل باندې بیا سو کې اخري کارنیور اخري، نو دې پروسس ته کې نون ایز ا فود چین. او موږ سره د مختلف قسم ته الیمنټس داغه موومېنټ د نان لیوینګ نه د ابایوټیک نه بایوټیک ته او د بایوټیک نه ابایوټیک ته دې ته کې نون ایز بایو جیوکیمیکل سایکلز. او د ارګانیزم یو بل باندې کوم دي نو انحصار ساتي یا پازیټیو یعنی دواړه ته پکې پیدا وي ته میوچولیزم وای، یا نیگیټیو نه ته پیراسیټیزم وای، یو پارټنر ته پیدا وي بل پارټنر ته پکې پیدا نه وي، یا دا سی وی چې یو پارټنر ته پیدا وي او بل ته نه پیدا وي او نقصان وي ته کمنسلیزم وای. کنزرویشن مونږه چې د نیچرل ریسورسز حفاظت کوندې ته کنزرویشن وای، او نیچرل ریسورسز در اصل ویل کېږي واټر ته، سایل ته، لایټ ته او ټمپریچر وغیرہ د ټول ته نیچرل ریسورسز وای. Exercise energy flow through an ecosystem is always nada mung sara unidirectional le. The largest reservoir of nitrogen on our planet is no the atmosphere de 78% pake de. Overgrazing result in no the vagina soil erosion kigi. The 3 R's responsible for a better environment are no reduce, reuse or recycle. A food web consists of interlocking food chain باندې مشتمل وي. Predation help to maintain a balance in ecology. An ecological pyramid refers to the نو دا د کې درې واړه قسمه راځي. When the oxides of nitrogen and sulfur interacts with the water vapors, then the acids produced are نو یو به sulfuric acid وي او بل به nitric acid وي. The process in which nitrates and nitrites are reduced to nitrogen gas by bacteria is known as the denitrification process. The relationship between rhizobium bacteria and leguminous plant is an example of mutualism.